ایوب انصاری چې پیغمبر ته وکتل د الله رسوله ولې جاړې زمانه غلطي شوې ده زه درته د خدای په ذات باندې قسم خورم د الله رسوله زما مال پاک مال دی حلال مال دی حرام مال نه دی ته ولې جاړې نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل په دې نه جاړم ماله جبریل راغی او ماته یو آیات ووی خبرې ته توجه کوئ ماته یو آیات ووی چې لتسألن یومئذ عن النعیم لترون الجحیم الله وفرمایل کم نعمت چې دی وخوړه د قیامت په ورځ به درنه تپوس کوم د څونه ورځو نه لږه ده بیا هم لږ غوندې خوراک وکړو د هغې هم تپوس کېږي د ما محترم صدیق رضی الله تعالی عنه ته صحابو شکایت وکړه د مدینې منورې صحابه د صفې په مدرسه کې ناست دي لوږه ډېره شوه وجودونه بربند دي مخونه اوچ شو شونډې اوچې دي ابوبکر او عمر ته آواز وکړه او عمره ډېره لوږه ده نوره لوږه نه برداشت کېږي لاړ شه پیغمبر ته ووایه ستا شاګردان صحابه ملګري اوږې دي د لوږې نه نور برداشت نه کېږي داسې زندګي بیا تېروله چې لوږه انتها ته ورسېده چې نور برداشت نه کېده گویا د دې نه پس انسان وفات کېده نن کم انسان 2-3 ورځې لوږه تېره کړې ده ما ته وښیه که در باندې کور کې م لوږه راله ښځې انګور یا د ترکاري لیټ که بیا ورته کنزل کې تاسو یې پودړې یې موږ ډېر ولیده داسې مشاهدې ول لوږه نشو برداشت کولی وی صحابه راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته دروازه ډبوله د صحابو دپاره زه وایم هغه خلکو چې الله جبریل ته امر وکړه جبریله لړ شه پیغمبر لا ورته ووایه دا ستا شاګردان هم دي لیکن زما د معشوقې عاشقان هم دي دې محمد ته ووایه غصه ورته نه شي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دروازه وډبوله عمر فاروق او بکر صدیق چې وکتل نبی علیہ السلام مبارک شونډې اوچې دي وجودونه بربند دي مخونه داسې کمزوري شوي دي ولې عمره ولې د الله رسوله صحابو شکایت وکړه نورو چې لوږه انتحار ته رسېدلې ده نور برداشت نه کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته څه وفرمایل عمره ستا څه خیال دی چې تاسو هلته وږې ګنې زه په کور کې خوراکونه کوم په کومه کشتۍ کې چې تاسو سوارئ په هغه کشتۍ کې زه محمد هم سور یم ګنه ما ته هم لوږه ده زه هم وږې یم وایي صحابه را روان کړه دواړه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دروازې وډبوله اوس خبرې ته توجه کوئ چې دروازې وډبوله ویې کتل ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې کله زما د پیغمبر چهره مبارکه ولیده وی اختر شه را باندې ابو ایوب انصاری وی زما کور ته نن اختر بلکې د 14مې سپوږمۍ سره د ستورو راغلی د ټول شوق سره سبحان الله د الله رسول راځه ډېره خوشحالي شوه زم چې د دواړو جهانو سردار د چا دروازه وډبوي او د چا میلمه شي بس بختور کسی وی چې وردن نشه ورته وی ابو ایوبه کاته خرابه د ډېره لوږه ده د الله رسوله زما دپاره د فخر خبره ده دا خو زما دپاره د فخر خبره ده تاسو کښېنه زه انتظام کومه لاړه کجورې روي شو کولې یو چیلې ورکره یا سخې ورکره ولاړو ګډ هغې ونه راوپرځو حلالې که وایي چې څنګه روټۍ وخوړه زما په پیغمبر باندې جړا تاري شوه جاړي عمر فاروق او ابوبکر صدیق چې وکتل نبی علیہ السلام د خوراک نه پس جاړي ولې د الله رسوله ولې جاړې ابو ایوب انصاري چې پیغمبر ته وکتل د الله رسوله ولې جاړې زما نه غلطي شوې ده زه درته د خدای په ذات باندې قسم خورم د الله رسوله زما مال پاک مال دی حلال مال دی حرام مال نه دی ته ولې جاړې نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل په دې نه جاړم ماله جبریل راغی او ماته یو آیات ووی خبرې ته توجه کوئ ماته یو آیات ووی چې لتسألن
یومئذ عن النعیم لترون الجحیم. الله او فرمایل کم نعمت چې دې وخوړه د قیامت په ورځ به درنه تپوس کوم. د څونه ورځو نه لږه ده، بیا هم لږ غوندې خوراک وکړو، د هغې هم تپوس کېږي. د ما محترم ما پیغمبر په دې باندې جاړي، وایي ما ته الله ورپسې آیات وفرمایه چې لترون الجحیم، خامخا تاسو ته به د جهنم غرغنډې وښیم چې څنګه غرغنډې وي. دنیا په نعمتونو باندې پراته، خو لیکن مونږ بیا هم الله دې معافي وکړي څومره د دنیا نعمتونه خورو، لیکن د رب شکریه هم ادا نه کړه په چې څنګه کما یلیقو بشانه، څنګه چې د خدای د شان موافق دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا آیات چې تر کوره پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او صحابو جړل چې ربا ما اوه هغه خلکو سره نبی علیہ السلام او فرمایل انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار په خاتمه باندې دی. او الک ډیر عبادت کوونکې دنیا نه د ایمان یو نړه الته به د سره محاسبه کیږي، ابد الاباد به جهنم کې پروت. یو انسان ډیر کرته ګناګاری ایمان یو سی مقابله کې الله جنت ورکی. الله